السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګوره ملګرو، نن موږ د انساني دماغو په هغه حصه باندې بحث کوو چې په خواهش، جذباتو او بدنظرۍ او نور داسې قسم اعمالو باندې اثر اندازي. ګوره هغې ته لایمبیک سیستم وایي. ګوره دا لایمبیک سیستم دی، دا زه تاسو سره نږدې کوم. دا د الله رب العالمین قدرت دې ته لایمبیک سیستم. ګوره دا لایمبیک سیستم دی. لایمبیک سیستم ګوره دا په دې څیز کې دې ته امیګډیلا وایي. دا څه شی دی؟ ستاسو توجه دې ته راګرځول غواړم. دې ته امیګډیلا وایي. دلته په دې امیګډیلا کې دلته د بادام شکل یې وایي څه ده. دا لایمبیک سیستم دا په دې څیز کې ګوره په دې امیګډیلا کې دلته د بادام شکل یوه مهمه حصه ده. دې ته سوچ کوه. ګوره که انسان قرآن کریم که انسان بدنظري وکړي نو دا امیګډیلا اټومیټک متحرک شي. دې ته ګوره دا څیز نه دی، دا اټومیټک متحرک شي او په جسم کې شهواني قوت پیدا شي. دا اصل کې دا قسم کیمیکل خارج شي. ګوره دې ته اصل کې دې خبرې ته سوچ کوه. دا ډېره مهمه خبره ده. قرآن کریم دقه څیز ته اماره بالسوء ویلی دی. دقه څیز ته قرآن کریم اماره بالسوء ویلی دی. ګوره دا کوم په امیګډیلا کې چې د بادام په شکل باندې یو اهمه حصه ده چې دې ته لایمبیک سیستم وایي، دې ته قرآن کریم اماره بالسوء ویلی دی. دا امیګډیلا د دماغو جذبات لکه غوسه، خوف، شهوت دا کنټرول کوي. دا الله رب العالمین دې قدرت ته ګوره. کله چې ګوره انسان بدنظري کوي نو دا حصه د ټول نه اول اکټیو شي. او بل دا حصه دې ته وګوره، دا سنټر دی پریفرنټل کارټیکس. پریفرنټل کارټیکس دا اصل کې د دماغو کنټرول سنټر دی. دې ته ګوره، دې ته د دماغو کنټرول سنټر وایي. پریفرنټل کارټیکس کوم چې فیصلې کوي د بدۍ نه منع کولو قوت چې څه ته ویلی کېږي، لکه په نفس باندې قابو، د غلطې ارادې کنټرول. ګوره که چېرته دا قوت مضبوط وي که نه، دا پریفرنټل کارټیکس، نو انسان د بدنظرۍ نه محفوظ شي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. همدا آیت کریمه موږ ته د پریفرنټل کنټرول د مضبوط کولو حکم کوي. کوم څیز ته چې ته بار بار ګورې که نه، دا خبره یاد وساته، مهمه خبره ده ستا دپاره. کوم څیز ته چې ته بار بار ګورې نو هغه په دماغو کې یو مضبوط نقص جوړ کړي او هر نظر یو ډوپامین خارجوي چې هغه د نشي په شانته کې اثر کوي. نو دا د انسان به یو عادت جوړ شي. که بار بار خپل نفس کنټرول کړي، لکه حدیث مبارک کې راځي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې هغه خپل نفس کنټرول کړي. که ته بار بار دا خپل نفس کنټرول کړي او دباو کړي نو پریفرنټل کنټرول مضبوط شي. لکه څنګه چې تاسې کمپیوټر د وایرس نه بچ کوئ، نو دغه شان خپل دماغ د بدنظرۍ د وایرس نه محفوظ